دا دویم سوال دی چې یو غریب به وایي د مالدار نه 1500 کاله مخکې جنت ته ځي، د دې څه حقیقت دی؟ دا د غرباو یو خپل شان دی. وایي مالدار چې حساب کتاب کوي او په خپل حساب کتابي غریبانان به مخکې جنت ته لاړ شي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو حدیث دی، پیغمبر علیه السلام فرمایي وایي چا چې په خپله غریبۍ باندې صبر وکړ، وایي الله به د دې صبر په بدله کې دله 3 انعامات ورکړي. یو نعمت خدا دی چې د قیامت په ورځ به الله پاک دی فقیر او دی غریب ته چې د په غریبۍ باندې صبر کړی دی د سرو یاقوتو بنګلې دي، کورونه دي، الله به دی فقیر له هغه ورکړي. او وایي دغه د سرو یاقوتو بنګلې چې دي وایي دا به الله 3 کسانو له ورکوي. یو فقیر مومن چې مسلمان وي او فقیر وي او دې مړ شو، الله به ول دا د سرو یاقوتو بنګلې دا دله ورکوي. او یو فقیر شهید چې غریب هم وي فقیر هم وي او شهادت مرتبه هم ولا الله ورکي، نو وایي دا بنګلې د سرو یاقوتو دا به هغوی له ورکوي. او یو نبی چې هغه فقیر وي، لکه دا ما درته ووایي عیسی علیه السلام فقیرو، یحیی علیه السلام فقیرو، داسې فقرا انبیا تیر شوي دي. نو دا انبیا فقرا چې دي دوی له به خدای پاک نو یو غریب مومن چې مسلمانی، یو شهید غریب او یو نبی غریب، دې 3 کسانو له به الله پاک دغه د یاقوتو بنګلې ورکوي. دا به بل چاته نه میلاویږي، دا به صرف دې 3 کسانو ته. نو دا څومره لویه مرتبه د فقیر دپاره چې فقیر له به الله دا مرتبه ورکوي په آخرت کې. نو یو خو په آخرت کې دا انعام به ولا الله ورکي، او دویم انعام به ولا دا ورکي چې د مالدارو نه به الله پاک نیمه ورځ، حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي نیمه ورځ به دې د مالدارو نه مخکې جنت ته ځي. نو د آخرت یوه ورځ هغه 1000 کاله ده، غرض دا د 1500 کاله به دې مخکې د نورو خلکو نه ځي. وایي دا ټول انبیا به جنت ته لاړ شي. سلیمان علیه السلام له الله بادشاهي ورکړې وه او د ټولې دنیا بادشاهي وله ورکړې وه. وایي د نورو پیغمبرانو نه به سلیمان علیه السلام 1500 کاله وروستو جنت ته ځي. یو پیغمبر هم دغسې وګورئ. نو دا غریب چې وي دی به 1500 کاله مخکې جنت ته د مالدارو نه ځي. نو دا وله الله یو مرتبه ورکړه، دا چې په خپله غریبۍ باندې صبر وکړي. او دریم الله به سره دا احسان وکړي غریب سره. غریب لګیا دی ذکر کوي سبحان الله الحمدلله الله اکبر، په دې وله الله بدلې ورکوي، اجرونه او ثوابونه ورکوي. دا یو غریب هم دا ذکر کوي او یو مالدار دی هغه هم دا ذکر کوي. حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي مالدار که دا ذکر وکړي او ورسره 1000 درهم هم صدقه کی، نو وایي د غریب هغه اجر او ثواب ته نه رسي. غریب دی سبحان الله وایي الحمدلله وایي د الله ذکر کوي، هغه ته خدای پاک کم اجر ورکوي په دې باندې. دغه ذکر مالدار هم کوي او دغه مالدار دغه ذکر هم وکړي او 1000 درهم هم ورسره خرج کړي، بیا هم چې دی نو الله دې غریب له به ډېر اجر ورکړي، دې مالدار له پې دومره اجر نه ورکړي. دا د غریبۍ فضایل دي چې الله کم سړی په خپله غریبۍ باندې صبر وکړي، په فقر باندې صبر وکړي، الله وله دا 3 انعامه دا په دنیا او په آخرت کې ورکوي. دا ډېر لوی مقام دی چې الله چاله ورکړي.